أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله خاص الله لردي ما غس في السماوات چه پاسمانونو کی دی من الملائکه د ملائکونا وما في الارض هغه چې پزمک کی دی من المخلوقات ملکا وخلقا وعبيدا دا طول الله لردي وإن تبدو تظهروا کچره تاسو ښکارا کوي ما هغه في انفسکم چې په نفسونو تاسو کې دي یعنی ما في قلوبکم هغه چې په زړونو تاسو کې دي چې وسوسه نفسي ده او تخفوه یا پټوي تاسو هغه لرا يحاسبكم به الله حساب بکی تاسو سر الله تبارک و تعالی پاغي باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت ان کوم شی چې یاد وستل شوی د تاسو نه یاد وته خطا شو یا سهو نسیان د دې حساب الله تبارک و تعالی کی تاسو سره عبد الله ابن عباس ابن مسعود بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ابو هريره رضي الله تعالى عنه شعبي عطاء محمد بن سيرين محمد بن كعب وجماعة من الصحابة والتابعين قائلون على أنها منسوختنا دا دمر عمد صحابة كرام دا قائل دي چه دا آيات منسوخ دي پا کم آيات باندي رست رازي لا يكلف الله نمكلف كي الله تبارك وتعالى نفسا يو نفس لرا إلا وسعها من إلا طاقتها بموافق طاقت داغي نخطاو نسيان دا وسوسه شوا دا مرفوع القلم شوا او بعضی وی چې د آیت نازل شوی دی په باره د کافرانو سره یعنی څوک چې کافرانو سره دوستی کوي په ښکاره دوستی کوي یا په پټه دوستی کوي نو الله تبارک وتعالی به دې سره حساب کوي یا بعضی مفسرین وی چې د آیت لګي مخکې آیت سره هلته وویلی شو چې ولا تکتموا الشهاده مه پټوئ تاسو ګواهۍ لره عند الحکام په نزد د حاکمانو نو دلته وین تبدو کچره تاسو ښکارا کوي گواهی لروي ما فی انفسکم چې په نفسونو تاسو کې دي ما فی قلوبکم او تخفوه یا تاسو پټوي یحاسبکم به الله حساب بکی تاسو سره الله تبارک وتعالى یوم القیامه فیغفر پس بخنک الله تبارک وتعالى لمن یشاء چلری چې را دوشي او يعذب عذاب ورکیا من یشاء چلری چې را دوشي والله الله تبارك وتعالى على كل شيء پارشز باندې قدير قادر ذات اوس اله العالمین د رسول الله صلى الله عليه وسلم او د مؤمنانو مدح بیانیا صفت کیا آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی صدق تصدیق کړی دی بما هغه قرآن لرا انزل چې نازل کړی شوی دی الیه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته من ربه د جانب د رب د دینا والمؤمنون دا عطف دی پر رسول باندې او مؤمنانو هم ایمان راوړی دی کل هر یو د دې مؤمنانو نه آمن ایمان راوړی دی بالله په الله باندې و ملائکته او په ملائکو باندې و کتبه او په کتابونو باندې و رسله او په رسولانو باندې یقولون دا مقوله د قول مقدر شو یقولون ویدا مؤمنان لا نفرق من فرق نکوا بین احد پمیز د یو کس کی من رسله د رسولانونا یعنی بل نؤمنو بالکل دا مؤمنان وی چې موږ په ټولو باندې ایمان راوړو د يهودو غوندې داسې نه وي د يهودو په شان داسې نه وي هغې به څه ویل فنؤمن ببعض ونکفر ببعض موږ ایمان راوړی دی په بعضو پیغمبرانو باندې او بعضو باندې کفر کړی دی نه مؤمنان به داسې وی لا نفرقو موږ فرق نه کوو بین احد په منځ د یو کس کې من رسوله د رسولانو نه بل نؤمن بالکل بلکې موږ ایمان راوړو په ټولو باندې وقالوا وإذا مؤمنان سمعنا وورد منغا قول ربنا قول در رب زمونغا واطعنا من اطاعت وکړو مونغا امر ربنا د امر در رب زمونغا د يهودو په شانتي داسې نه ویا يهودو بسویل سمعنا وورد منغا واصينا نافرمانی مو وکړه نا مؤمنان داسې وی سمعنا وورد منغا قول ربنا قول در رب زمونغا واطعنا او اطاعت وکړو مونږه امر ربنا امر در رب زمونږه نو غفرانک دا سوای تاسو الله وی غفرانک نسألک غفرانک مونږ سوال کو د بخنی
مونږ سوال کو د بخنې ذنوبنا د ګناهونو زمونږه غفرانک منا نسألک غفرانک سوال کو مونږ د بخنې ذنوبنا د ګناهونو زمونږه ربنا یا رب زمونږه و الیکم تعالی المصير من المرجع بعد الموت رجوع دا رست د مرګ نه جزا براکه ک نیک عمل مکړي د نیک عمل جزا ک بد عمل مکړي د بد جزا نو لا يكلف الله غایت دا چې مخکې آیت منسوخ کو وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه وسوسه نفسي شو خطا شو نسيان شو سهوا نو لا يكلف الله نمكلف كي الله تبارك وتعالى نفسا يو نفس لرا تكليف نور كي إلا مگر وسعها طاقتها بموافق دا طاقت داغي مگر په موافق د طاقت داغه لها للنفس دي نفس د پارا ما هغه سدي کسبت چې د کړي دي من الخير د خیر نه د خیر جزا باور کیا وعليها پدې نفس باندې ما هغه سدي اکتسبت چې د کړي دي من الشر د شرنا قولوا داس وای تاسو اله العالمین وای تاسو داس دعا کوي ربنا یا رب زمونږه په شریک باندې داسې وای ربنا یا رب زمونږه لا تؤاخذنا منیسی ته مونږ لره یعنی لا تعاقبنا تو عذاب مرا کې مونږ لره ان نسینا کچری یاد وستو مونږه طاعت ستا یعنی سهو شو مونږه ان نسینا کچری سهو شو مونږه او اخطأنا یا خطا شو مونږه یعنی ستا پامر کې خطا شو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای رفع عن امتی الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع شوی دا ننی ولکیږي زما امت په خطا باندې والنسيان او په هیر باندې او هغه کار باندې وما استكره عليه چې په زور ور باندې کړي شوی په دې باندې امت ننی ولکیږي نو ربنا یا رب زمونږه ولا تحمل او مبار علينا پمون باندې اصرا منا حملا ثقيلا یو درون بارا اصرا منا حملا ثقيلا یو درون بار کما لک سرنګ حملته چې تا بار کړو علی الذين پاک کسانو باندې من قبلنا چې وړاندې زمون نو صبرونه په بار کړو چې قتل د نفس په وخت د قبول توبه کې چې نفس به قتل وای ګور خپل بیا بستاسو توبه قبليږي جلا وطني وطن بار کولو په وخت د قبول د توبه کې کټ کول د جامو یعنی ومن اصاب ثوبه نجاسه قطعها د چا جامو ته بچ نجاست ورسیدون هغه به لازم کټ کولو 50 صلاة 50 منځونه 50 صيامنا 50 روزې ویاغي هغه باندې حایزه د کور نه بهر وستلو وغیرہ شیاو منځ به بغیر د جمع او مسجد نه ادا کېدو دا ټول درون بارونه کله بچ سو شو کلب سوي دا غي عذاب مقررو نو ربنا يا رب زمونږه ولا تحمل مبارت علينا پمون باندې اصرا من حملا ثقيلا درون بارا کما لك سرنګ حملته چې تا بار کړو على الذين پاکسانو باندې من قبلنا چې وړاندې زمونږ نو ربنا يا رب زمونږه ولا تحملنا مبارت پمون باندې ما هغه لا طاقت چې نشته طاقت لنا مونږ لره به پاغه باندې واعف عنا عفو کی منتیلا زمون د گناهونه یعنی ومحو ذنوبنا محو کی گناهونه زمونگا واغفر لنا بخنه وکړي مونږ لره د گناهونو زمونگا یعنی واستر ذنوبنا پرده واچ زمون په گناهونو باندې ورحمنا ورحم کی په مونږ باندې لا داس دعا کوي الله وي انت تچی لا مونږ وایو مولا زمونگا یعنی ناصرنا مددگار زمونږ فانصرنا پس امداد وکړي ته زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافر کې قوم کافر څوک دی هغه بل صورت سره ولګو دا صورت قوم کافرین څوک دی الذين ينكرون هغه کسان چې انکار کوي د دې خبره الله تبارک وتعالى چې لا اله نشته دی لایق عبادت الا هو مگر همدغه الله دی معبود برحق الله دی څوک چې د دین انکار کوي نو دا قوم کافر دی